مولانا سبق برابر د دې کوم سبق په دینه تیز کم ته دینه روکم دا دې ټیک دی برابر دی څه کوي تکرار کو لګ لګ کمی کیږي دا ټیک دی کنه ان شاء الله تاسو په ټیک ته وکړئ نو دی ورپسې څنګه کې پنځه تاسو سره کله کله خوشتبي کوم خوشتبي نه کوو نو بیا طالبان څنګه خوشتبي کوو کنه اځي او څنګه پکار مسکل هم دی دا خوشتبيتي د موږ علماء وکړل او په دې خوشتبيتو یې وړې پیسې ګټلې دا مشهور عبدالحکیم سیالکوټی نه مشهور عبدالحکیم سیالکوټی تاریخ میں کتاب ہے دې او بادشاہ را وراره نو بادشاہ یې تاسو ته من اين انت بادشاہ کوم مليان من ملتانا ناغوتی مستبابان بتادا ملتان غیر ملترف کوئی سببین کتیتے مستبابان ندو دی الجوع والعطشان یو مضبوط او یو ټوکره ودره پیسو لګي بلا پیسې یو او بل مې د تاریخ وکړ ناشنا د کله کله علماء تاریخ یو زمانہ کې یو بادشاہ لاله دی عبدالحکیم سیالکوټی خیر هغه د منطق او د فلسفي خبر د وجدان د ته نه وي هغه کې یو عمیق بحث دی هغه وی بادشاہ وستل راوړ یو طرف ته پکې دی کې نه بل خاطر دروازه وي ټول دې نو تل کې وتر سر په سر سر در کو تل وی کوړتا وا دې تاسو خاص وي ماسکه ده ویږي په خبر دې تاسو یې لکه دې تاسو تاسو یو چکه صابون وړئ لس ګنټې په ګرمه کې مخبره کې تیرې کې نو یو چکه وګټه ماسکه ده میلاده د امام بخاری تاریخ پیدائش دا مې وی اشتغاله بالعلم اصلا كان اشتغاله بالعلم لما بلغت أولى الإمام البخاري لما بلغ من عمره زهده وسيرته كان البخاري إمام بخاري دي نحيف الجسم دير بارك كوتين چاٹانو ليس بالطويل نريد وقدو ولا بالقصير نريد رندو أو قليل الأقل ولا بالقصير تاسو جدين كم كوي حتى قيل دا خبر ویلې شوی دا چې انه کان يقنع كل يوم بلوزتين او ثلاثه اذا بقى صبر او غره ويوم بعد دو یا درې بعد وكان يركب الى الرمي كثيرا رمي بيقول غشي ويشتل هدف ټریننګ جهادي ټریننګ غشي ويشتل دې کې مهارت حاصل شي او دومره تکلو په غشي ويشتلو کې وما يخطئ سهمه الهدف غشي به الهدف نه هدف ولا يسبق او مسبوق کېده بمنا چې سره منډه والا کنه نو څوک دې مخکې شي ویني منډه مسبوق دا چې بل مخکې کې دي ولا يقتاب احدا تغيبه من ذكر تغيبه بل کېده یو مقوله لا ناشنا زمو مولیان په غیبت تباشو هر مولا د بل مولا غیبت په کېږي هر پیر د بل پیر غیبت او دا خطرناک جرم دی څه جرم نن سبا د مدرسینو کې دا وایي یو مدرس دبل غیبت او بل دبل غیبت او مقصد دی چې دا غیبت د حکم او بدل طالبان بدګمانه کوم چې دا مال ده دا به خوش عادت نو امام بخاری وایي وی د قیامت ورځ چې الله حساب کتاب کوي وی زه په دې مطمئن یم چې ما سره الله د غیبت حساب نه کوي وی ځکه چې مقصد احدا ولا سمعت غیبت احد نه مې غیبت ته چا کړې او نه مې لګولې دې نه څوک نه بچي او الحمدلله زما د عادت دې غیبت او دې دې ویلې عادت په لاره چې غیبت ته ځي او دې ځکه چې سړی راشي شروع کی چې په کومه ده مکه ولا ماته ځي او یو مونږ یو دوټه کې وو او اکثر دا مولان دي ملک بجات غیبت مکو علماء پښتانه وایي چې غوښه اوس دې بیا د پیدا که یو عالم ډېرم کمزوري شي د دې عوامو نه بیا دا علماء بد وایي نو حاصل د مسلې څه جو دا څومره عجیبه خبره ده وی ما سره د غیبت حساب کتاب نه کوي د غیبت ولې ما تقط احدا نه مې د غیبت کړی دی ولا
ولا سمعت غيبة احد نه مې د اوریدل او ما دوه کسان په دې صفت موصوف دي یو مې شیخ سے مولانا سنجاد رحمۃ اللہ علیہ نه مې د غیبت او نه به اوریدل که چا غیبت شروع کړو به خندل یې پرېږدل او یو د خپل بابا کې مفتی شاهزاده سره غیبت بالکل غیبت من او که چا غیبت شروع کو هغه ته مسلمانه ګناه ولا مکم ګناه نیکی دان نه مکم غیبت خطرناک دی نو دی وی وکانه زاهد په تو سره بطنو کریمه تخلو متواضع ورع التقوى في مرتبه وهو قولي بميراث وتعاطف من ابي الاسباب ممالك كثيره اور دې څه کنه اطلاع او ترې مال پر او یو پکې متبینو وکانه ان تصدق به باغ وكان كثير الاستحقاق من الطلبة طالبو تربية طالبان تربية مفرطا بالجود إفراط زياد إفراط زياد زيادتي له کو سخاوت کو کرم کی او ختم له کو هر رمضان کی هر روز یو رمضان کی به روزانہ قرآن شریف یو ختم ويقوم او بدر دو صلاه التراويح نفس مرج پکې به قیام نو په یو ختم تراویح نفس به دریو شپو کې یو ختم روزانه به یو ختم کو او تراویح کې به سکول دریو شپو کې به یو ختم او زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تعالی هغه به یو ختم په تراویح کې کو په میاشت کې او چې تراویح په ختم شي دوه رکعاتو نه کومې په وتاړو نو په دوه رکعاتو کې به دوه ځله قرآن شریف دومره یې ما په قرآن شریف دا غوړې کرامت ده دا په عقل کرام دا څه دی دا کرام لکه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه حالاتو کې راځي چې هغه په شپږ غنټه کې قرآن شریف ختم علماء په اعتراض وي د دې شپږ غنټه کې قرآن ختم نه غلطي کې او نبی علیہ السلام کو عبد الله ابن عمرو ابن العاص د درې ورځې اجازه ورکړې په ځلنا صرف یو صحابي له اجازه ورکړې عبد الله ابن عمرو ابن العاص د درې ورځې نه مقام نه کېږي د دې په شپږ هغه ما ته کې نه کې مې ختم ته د دینی جامع مسجد کې عالمان هم کې ناستل او قاریان کې چاته یاد دی یاد او تاسو کې مو چاته نه دی قرآن شریفونه کې مو ما ځګر مانځنه پته شروع کړه الحمدلله رب العالمین ما خام باندې نو ویل چې ورناس ته قرآن شریف تجوید سره هغه وته ویل تاسو کرامت نو چې د شاه اسماعیل شهید دا کرامت منه د امام ابو حنیفه باندې منه دا چې کوم دی راځي په دې اعتراض مکو چې څنګه په دوه رکعاتو کې دوه ختمه دي حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله ته نه او عثمان تاریخ وګوره د دوه رکعاتو نفل نه ته او دوه ځله په قرآن ختم امام شافعی د مکې نه مدینې ته شپاړه ورځې نظر کړی الله رسول تفصیل سفر وی په شپاړه ورځو کې شپاړه کرته قرآن شریف ختم دا الله مدد لپاره دا کرامت دي مخکې ويقوم بعد الصلاة التراويح قيام له وتراويح منضبط هر شفا هر دريس بيكي وقت وقال يصلي في وقت السحر او وقت السحر كده السحر نمك التهجد جعل الزكاة بيقول سرده ذرية مرة من هنا فستار يوضل بحث أبو بلد لما صلى لخلق منذ لما استقيم نقام باقي لتدعو منذ فلما فرغ من الصلاة في منزل الخارج نقورتك لمن ذكرني وبعض من معبود وي ينظر الكبرى هل ترى تحت شيء فبالتالي مثل الشيشتا جاءت قبل جد فإذا زبور وما كيوا قد نصعوا ذكريو شفالك ولا فشابه مكينات وشفالك ولا سكرته ذكريو وقد تورط جسده من ذلك وجود فرتدري بينا بعض قوم كيف لم تخرج من الصلاة أول ما نطلعها يقولون بيرتا كده كما عندنا تقول سلام نجد قال كنت في سورة نبي فأحببت أن أتمها قدام وقوة رسول دون محمد بن حاتم وي رأيت البخاري ما إمام بخاري لدريد وقوة رسل النبي عليه السلام يمشي روان النبي عليه السلام رسل نقول له روان وكلما رفع كبورتك النبي عليه السلام قدم قبل إمام بخاري بحق ذي قدم كيه النبي عليه السلام بقدم بورتك إمام بخاري بقدم ذي قدم كيه هذا قدم مبارك وقدم اتباع النبي شو او ما بخبلا خوب ډېر وګت ډېر وګت درته نه وې او ما بخبلا امام بخاری رحمت الله علیه په خوب کې لیدل ما لیدل
په خوب کې مې چې لیدلې څنګه مې لیدلې لیدل خو ډېر خلکو کوي په خوب کې مې لیدلې موټر نه کوشو او ډېر خلک استقبالي ته ولاړ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ داخله زموږ بابا جیو پکې او مفتی صاحب زموږ خلک ولا د دنیا خلک دې امام بخاری را روان هغه ډېر وخت قصه ده وګ خوب دې او چې دې څنګه موټر نه کوشو نو ما ورمنډه ما ته ګیټ کولا نو چې ګیټ به څنګه کولاو او دې راکوسو نو بخاری شریف سره ترخ کېو نو ما ورسره ودی ابو بخاری مال راځه ابا سره ونی لگا شاګرد کې استاد اما کې د بخاری باندې ورته ما هو تاسو پوهیږئ یو بل خوب مالي دی همدرد دی تحديثا بالنعم دی یو کال بیمار شوی په 2006 کې دی د تنګي کې مې درس حدیث کا تنګي کې زموږ درس حدیث بیمار او تاسو وخت بیمار شوم چې بخاری شریف کې د الله سورۃ سبق پات جلد ثانی کې جلد اول میں خلاص کړ او جلد ثانی کې د الله سورۃ سبق پات د الله سورۃ او شمائل ترمذی میں شروع کړو هغه کې ملک سبق پات شمائل ذاکره کړو او نه جوړ پر املا میں درس شو په دې په میں درس شو ډاکټرانو له بس ما سبق او شپې ما سپوتن زما مهمانه راځي ایسا میں ڈوڑے پڑو درد شدید راغی پر املا درد کو جب پیما دومره شدید درد راغی کہ میں منو تمہاروی میں درد دے یا ڈوڑے پر نظر پاتے کہ کور تا لالما نو دو بے ہوشی شوئے پتاو نہ لگے دے بے ہوشی ما بیا کور بندیان ہوئی کی تا بے ہوشی ڈاکٹر تا ٹیلیفونو ڈاکٹرانوی پہ خورتے ہوئے بیا دا گاڑی کی پہ خورتے ہوئے دنه پښې دی بیا په خبر په لیډرینګ هسپتال کې الارت کې ځپ آی سی یو کې واچو آی سی یو هغه انتهایی نگهداشت واچو هغه کې واچو لما خود بلند کړو دیو شکر دی بیا ما ته چې تمګه استرای راغورته او ایمارای دا تنه کوټه دا زموږ دا چې دا قرآنی څخه بده راو دی په منډه راغی په هسپتال ډاکټرانو ته وی چې کله لندن کې تکیږي یا امریکا کې څومره پیسې لګيږي دا په لګوم په دې تاسو ورسره ډاکټرانو بورډ کې نو چې دا بس بیهوش دي دا نه دا بالکل نه سکی د کومه وته دی بیهوشه کې څه لري او قسمت ته چې یو ورځ جام دی وي او په پیله ورځ وي او په شپږ مېشت څخه په دې بچون کې په هوښ کې دا ډاکټرانو بورډ فیصله ټولو اکسرو دا تیسټونه سره هوښ کې نه ما ته بیا کور پریشان شو یاله شو زه د شپې دیما او لکه زه بیهوشه کې خوب نه خوب کې امام ترمذی رحمت الله علیه ما ته وی ولې مدینه جوړ او مې سودا مې دادا چې مې ستا کتاب راته پاتې امام ترمذی ما ته وی زما کتاب دې ختم کړی دی د امام بخاری صحیح د تداله سره پاتې او دا ټیک و دا کما ترمذی ختم کړی ترمذی ډول کې ختم وی زما کتاب دې ختم کړی دی او د امام بخاری صحیح درته د لسره پاتې دی زم نه جنا امام بخاری کتاب میں ختم کړي ستا کتاب د لسره پاتې هغه ټیک وي خو خو دې اما ته نه زما غره ختم کړی دی او د امام بخاری صحیح د لسره پاتې دی امام بخاری کتاب میں ختم کړی دی ستا کتاب د لسره پاتې درې څلور د زماره کاو شو بیا ما ته وایي او دې تم ټیک وې وې زما شمایل پاتې ما وای ما باندې سمواله زه په هیڅ نه پوهېدم خو دونه به پوهېدم لکه چې ما ته دوستنې منډي وجود مې سوالېده چې دا مې را باندې واچو او چوپ یې کړې نو زه راغلم سترګې ما وغړولې اوس ګوره ما حیران یم کټ کې پروت یې سپېمو کې شیدونه منډلې هغه څه وته پیسونه دواړه سپېمو خلکم شي منډلې او سبا دې پوکم دلته یو راکې بریک ور کړلې دلته شي منډلې راکې او دا دې ټول په پونه
مسترګې وغړولو نو هیبت را باندې را یو دوه درې کسان ما ته نوکران غوندې څوکیداران هغوی کېنولي وو زما ورور دا فایدهمند دې مولا سترګې وغړولې هلکه مې داسې دي هغې حیران شو ځکه چې ډاکټر وایي چې بس دې کومه ابتدا خو دې نه جوړېږي دا بیماري د جوړېدو ده نه سترګې مې وغړولې صاحبه ما دا شیزونه لرې کړي موتیا دې راغلي ډېرې سیاسي موتیا دې راغلي او ډاکټر کر را منډې کړې ما ته کیو مې پاکونه پدې ده او دلته لوکې راوړو دلته به موتیا دې کوم تر مزه ټیک تاکیم نه پخته لري کړای ما زور لګاو چې زه لړکم زور لګاو تل دې هغه سوځول په داس په مې مړې په دې ده دې سوځي بس هغه په قلاغه له مړې نه شي و دې نه وځه هغه سيزونه مال لري او کوشش ما غزور لګو چې بس دې ګټه بیمار نه دې ټیکې مو ته نه جوړ ته نه جوړه نه جوړه الله کو ځانته دې ونه وې دې بیت الخلا کې مو ته کومه اختبار خیر ابي په پرې خو دې ټول مې نسي چې دې بیا پریو نه دي هغه په دې نه باندې وې کونه ده هغه ونه لاندې کې نه نني مشکل او دوه بجې هغه کې موتیا دې ما دا راکوټي موتیا دې خپل کو تو نه مې وکړ چې یو دوه باندې موتیا دې مو هغه ورور زما په ټلیفون کور سره خبرې کوي جوړ شو ها او موتیا دې کوي مبارک شه او دا زه داسې پاګل نه جوړ کړی اصل چې څونه ما کې منډلې او بس موتیا یا الله دې حدیث دې مبارک مولانا زدیق ناقص سره او دې ګناګار موږ ګناګار په دنیا کې دي او دې کمزور مې ما او دې حدیث برکت دې ما غرور ما ته وای ډاکټر سره راغی تاسو ته چې موږ یاد کړی راځي ته نه کوو دا په موږ یاد نه نکړي چې راځي وباسو ما ته یې راځم صبر وکړئ ما کوي وی پوس ډاکټر لاړو او سامان یې راوړ چې دا موږ یاد وباسو نو خدای دا څه وخت راوځي چې حجاب زمان ایجابي راځي پښې په دې راځي حالانکه ضرورت پکې جایز دي خدای دا حالانکه دا زمان دیم شوارو کې یو کړو دو شوارو نو صاحب چې بیا عالمه ډاکټران د شپې ټلیفونونو کې مو په ګرامه څه د وغیرہ دي ډاکټر دي هغه علاج کوي شپې دې شپې را خوشالي وا ما دوی دا څو ګوتې مېندوا ودا څو دې مېندري مې ډاکټر ته تجربه په کار سره تاسو ښکاري ټیک ټاک بس مهرباني وکړه زموږ تا والدې صاحب یې سودا وړي والدې صاحب هغه چې جلا شوی وته دغه پوری جلا څه پرځاو ها دا ما یې والدې صاحب له زما بس ما پرې راو نن هغه دې نشي دلته به تراشي هغه دې نشي دا امام دې دې الله علیه هغه بیماری اوسم کتا څه د محمود رحمان صاحب ته پوښتنه کو هغه په وی چې زمون کتاب لیکلی دی کتاب دا بیماری چې پتا کوم راغلی دا نه جوړې دي هغه لیکچر ورکاو ما ته وکړل ډاکټر دې په پیل ته هغه ما ته وی چې په دغه کې لیکچر ورکاو په مری کې د ټول پاکستان سپیشلیستان ډاکټرانو د دې بیماری ذکر وکاو د دې بیماری یو مریض ما سره جوړ شوی هغه ټول هغه بیماری کاغذونه درته تاسو وایرس د دې جراثیم د املا سره کېږي هغه وایرس جراثیم سپاینل کارت وته وي د املا سره هغه سپاینل کارت سره کېږي سپاینل کارت نه دماغ ورته چې دا جراثیم ټول څه کتاب وته ولا نو یې ګوره جراثیم راوستل کې الله دې لري کوم کې ضرورت دی پس له پاک جوړ کړم تیرې په یو له دولت سره باندې فریض ولیکم اما طالبانو ته مې دا بل شی په ما سره دا کتاب د ټول سبق دی نه محمد دا عالم اخیری ختم بخاری جوړ لا دائما ترمذی هغه دعا او برکت او دې واقعي مطابق نورم دغیرو خبرو او د مسائل ان شاء الله نام کړه دې روى الحاكم عن احمد بن حمدون حاكم ده احمد بن مخزوم ده نقل کوي دوی ویراغ مسلم ابن الحجاج امام مسلم سے امام بخاری لرا فقبل بين عينيه ذكرت من كسبل دقه ذكر وقال او سوي والله امام مسلم بيدعني بريمدا وقبل رجليك الاخير يا استاذ الاستاذين اذا استاذان استاذا
یا سید المحدثین یا طبیب الحدیث فی علله حدیث علاج کې په علتونو کې نه احادیث سندون او حدیث ضعیف دا فلان دا دې فردار وینندار قال الفربری پیجنه فربری هغه کس چې دا نسخه موږ سره بخاری پرته ده امام بخاری شاګردانو کې د ډېرو شاګردانو نسخې لیکلي دي دا زموږ هندو پاک والا نسخه فربری لیکلي دا زموږ د هندو پاک چې کومه نسخه د بخاری شریف پرته ده دا د امام بخاری شاګرد فربری دې نقل کړی ده فربری ویل ایت امید نبی رسول الله فوق کې وقال لما تريد تريد كثر ما يريد محمد بن اسماعيل امام بخاری اراده کو مغلب فقال عليه السلام بفرمائے كثر مني السلام ما قرأ وكان معول امام بخاری ترى بيصد نبی رسول الله جعله في منبوطه اغفل تمسك بغرض رسول الله بارك قال محمد المنصور قلنا في مجلس مجلس جاو ابو عبد الله امام بخاری ده مجلسه نقول تكيف انسان خزات من لحيته ذكرنا وقصنا ورثه خزات قصنا دوين جيرنا قصنا ورثه وطرحها على لفظ مكه ما قلت امام بخاری ينظر اليها جمعه کې خزانه وګوردو امام بخاری دا ورته کته خلق توجه خپل پټه امام بخاری غالب مونږ دی ولا خزانه وروچت ریا کړه ګیره د کم شینه پاکه ما غته ما کې ورته نه فرأيت أمي الإمام بخاري نظر قولي أذات خسنك أو خلقك لما قال الناس خلقك قابل في يوم قبل متوجه أمي الإمام بخاري المسجد إلى الله يوسف ولو تدك أذات مكنا داخلك كل الطول فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها على خسن إلى الطول لرويته أخذ مكه ويكب جماعته بشك عما تطوان عنه لله مدحه من الإعلام العلماء بفتر ذكره أصنع تعريف لذلك ومدحه مدحا كذا شيوخه ومعاصروه مدحا دون صفتنا كذي لا يصعب هذا المنتصر لما دار كل كتاب داغير ومبريد استخراج لذلك أحسن الخبر دار المحدث الدار الشيخ محمد السجان في كتاب أدام الله وبقار وجمدين وما ذكر ندعي كشتا ضبطه المعجب قصص سيلان حفظه واقعات السيلان ذل حافظه او امتحان پر شهيرة ندير منها بعد ذلك ما قال القسطلاني قيل انه كان يحفظ وهو صبي كريم شمو او ياد الحديث تردان تردان دا چې بالکل ذکر فاتحه له تاسو به استاد وروي انه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة يودل چې به کتاب تو قتل فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة يوم نظر سر بیسته تاسو یقینو کې ما حافظه له کمزور ده نو دا پارامي جرګان خو دې په حافظه لري وسر کړی دا امام ترمذی کې ما منځو واچو کړ هغه تر زما حافظه لري مضبوطه شوی ټول خلک ما ته دا بالکل ځان نه کړه وځه تاسو وایي چې په خبره مخکې ده حافظه لري مضبوطه منها ما رواه ابو احمد بن عدي قال سمعته ما تقول امام بخاري بغداد بناوه ہے بغداد بفتح یا لکه دمشق الف دمشق وي دمشق سره د دال فتح ده بي چې بغداد تراغي لوی شهرت راغی امام بخاري دی او حافظ الحديث دی او دومره لکه حدیث ورته یاد دي د بغداد علماء وی کدا ډیر کوټه لکه دومره حدیث دی هغه دې تاسو کو او لوی حلقه راته جوړه کړ دنیا خلق ولاله دبر د علمو حلقه راته جوړه شنو علماء ما تصحيح حديث علماء كحسن درلين فنسبت عوام علماء كحسن دير دي ده قانون دي ده بس يو واقع بل واقع نو هغه حاسدين حتى شروع امام بخاري دراله بتحافظ الحديث يو بمقتضى امتحان يوال د شپې ما خطن لس محدثين میټینګ وکړ ټول خلک بار يسوق بين خبر نه دي لس محدثين سل حديث را منتخب سل لس یو وارث تلزم سره کا فکر او سندونه متونه بدل د دې متن حدیث دې متن حدیث په څه دی ګره د دې متن سند هغه متن سره ولګو دا هغه متن بل سره دا بل سره دا بل سره دا بل سره ټول اپریشن وکړه او سندونو کې تبدیلی راوړه لس یو وارث تلزم سره په کا فکر
او صار وخت وروته چې خبر نه چې امام بخاری کې دنیا نه سره چې امام بخاری نه امتحان یو محدث پاسه ودتا ته یو لس حدیث اوه اوس به پته ولګي چې تاسو حدیث یاد کړئ دا به یو حدیث یې وتوي امام بخاری لا بلې وتوي بلال لا سیوي دوی نه پی بعد څه نه پوي او غوي پړو او چې کوم وې محدثین او غوي نه سره کې کمال دویم پاسه اغلط حدیث اور هغه ګډوډ سندونه سره دوی لا اړیکو چې سړي پورا کړ لږه کسانو نه غوي او دوی بالکل نه پیژني نه غوي د تصدیق حافظ چې د اصل حدیث نه پیژني نو دا دوی تاسو په ګډوډواله راځي تاسو ګډوډ کړی یو سند بل سره حدیث سره لګولې او بل سره بل حدیث سره لګولې او سندونو کې راویات یو راویو کې منډلې بل راوی بل کې منډلې وتا د اصل یاد دی او په وای نو دا د سن شروع روم پیسړي چې کوم به حدیث ویل هغه ورته وسله دی په واقع صحیح سند مطلب وصالي کتاب کوم ویلو صحیح سند دا مطلب دریم کتاب کوم ویلو صحیح سند دا مطلب لسه غتور لسه قبل لسه سلواله وتور سلوا نو حافظ ابن حجر ذکر لري ودا کمال نه دی تعجب نه دی ځکه چې یو سړی د قران حافظ دی او تا هغه ته د قران یو سورۃ سورہ یاسین ګډ وډ وې نو حافظ ته د ګډ وډ وې نو د حافظ قانون دا دی چې هغه به ټیک کوي یو سړی سورہ یاسین یاد او ته ورته سورہ یاسین اول اخر مخ رستو کې او نه پیژنم صحیح وای اره د سورہ یاسین وې دا حافظ الحدیث دی دا کمال نه دی کمال دار چې هغه کوم محدثینو په کوم ترتیب ورته اورولي نو چې د جوابن ورته صحیح اورول نو هغه ترتیب وته دا کمال هغه چې لومبه کمیلو ته لومبه غسل هغه چې دویم وته غسل درې مې ته وته چې هغه هغه لومبه دی وای صاحب او دا صحیح هغه دویم ته لګورو جوړ اته نه جری په کوم ترتیب ورته اورول امام بخاری باغ ترتیب مخکې دا لأنها ما رواه أبو أحمد ابن عدي قال سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون أن محمد بن بعيد البخاري قدم على بغداد فسمعاه به أصحاب الحديث علماء وغيره فاجتمعوا جمش وأرادوا امتحان حفظه هذا حفظ الامتحان وقصدوا وقصلوا حديثه فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد ذريمة بلده أو ورق لله لسوا قصانوا له بين من نسرة او هر سری لس حدیثا وامروهم اذا حج حاضر في مجلسا ان يلقوا ذلك امام البخاري والبيش کی واخذوا او وعدات واغتر مجلس في الوعدات فحضروا الحاضر وحضر جماعه من القرباء من اهل خراسان دور دين اشنا خلق وغيره فلما يسمع ان المجلس باهله كذلك مجلس فقال انت الفاصل وقريد لسنا سؤالوا كده امام البخاري الحديث من تلك الاحاديث فقالوا لا اعرف وما زال يلقي اليه واحدا بعد ويوي في الشوق قال فارس او البخاري يقول لا اعرف وقال العلماء ممن حضر المجلس بعض قتل ويقولون فهم الطريق ومن كان لم يدرس قصه جزء فقط نوفي يقضي على البخاري بالعز والتقدير عاجله او قوتاك او فرشه ثم كذلك حتى القى عليه الثاني والثالث والرابع الى تمام العشره لا صبر حتى فرغوا كلهم من نقايه تلك الاحاديث المقلوبه وبخاري لا اعرفه فلما علم انه سفارس التفاته فاول فقال اما حديثك الاول فقلت كذا غلط موتوي دا غلط کړه لایرو هغه ځای کوم غلط ویلو کنه ایم ورتوي ماشاءالله فقلت كذا تذاتي وثوابه كذا ويجي في والثالث والرابع على الولاء والترتيب حتى اتى على تمام الاشياء ورده هر متن فقل سند او هر سند متن دارنګ فعل فاخرين مثل ذلك فاقررنا توبه قال الحافظ حافظ ابن حجر وليس العجب من رده على الخطا بخطا ولا فانه كان حافظا بل العجب من حفظه للخطا على ترتيب ما القوا عليه من مره واحده يغي وتفكم ترتيب بيشكرو نو اغا وتا على المره عند يوم قرتنه وده في جوده اخطا ترتيبا مخكله قال الحافظ احمد بن حمدون ما أريد امام البخاري في جنازته محمد بن يحيى الزهري ومحدث هذا سؤال قوتنا الاسماء او علله اداري او بخاري يمر به مثل هذا غش قنتين وخروا فذاتي وتلسل كلك قل هو الله احد بس قال محمد بن حمزه ما سبيل من البخاري يقول احفظ 100 حديث
یو لک من صحیح حدیث یاد دي او دو لک من غیر صحیح یاد درې لک. وقال البخاري ما جلست للتحديث وإذا حديث درس تنين ناس التحديث حديث بيانول حتى قال في ناس عرفت الصحيح من السقيم كما الصحيح للسقيم نقول في جنة او نظر میں اوپر کتب اهل الرأي کې هغه مجتهدين مرادفات تدول مجتهدين كتابنا میں وکړه وما تركت في البصرة حديثا الا كتبته بصره کې یو حدیث ندی منتمټول لیکلی. قال سليم ابن مجاهد وما امام بخاري وی الى اجيء بحديث عن الصحابه ګورا وذرا تنكم بحديث الصحابه والتابعين الا عرفت مولد اكثرهم اديد تاریخ پیدائش امراتمان مولد په مکان د زمان دوړل کوم دې پیدا ده کوم دې او وفات او مساکن او ځنه نقلكم حديث احاديث الصحابه والتابعين في موقوفات دي مگر دا غیب ما طرف اصل وی اما ته یاد لري کتاب الله او د سنت رسول الله اذا الصحابه سونه موقوف روایت دي کړه هغه کې مثلا د قران نه اثر شته اذا دې سمي قران دی آیت معلومي او دا حدیث مرفوعا اثر شته اذا تسمعته نو حدیث مرفوعا کې مدخل دي دومره یا مسله کې څه دي انا مجتهد او سوق الشافعي والراجح الاول كمجتهد نعم وافق امام شافعي تسرق مشهور مسائل في موافقات ذكر السعوديين يا فاتحه خلف الامام هغه موافقت ورته امين بالجهل لیکن دې پر مجتهد دخوله الى نشاپور دې نشاپور ترا هغه چې واقع شو فتنه دا یو غټه فتنه وا مسله خلق القرآن کې د قرآن مخلوق دی او کنه مولانا دې د سلام مسله تاسو ته نه بیان د دې خپل باب راځي الزبوي خدا معتزله بنزل وکاله حکومت معتزله او هغه د خربچو غلط عقاید مروج کړ او فیصله وکړه چې قرآن مخلوق دی او که چاوي چې قرآن غیر مخلوق دی کلام نفسي کوي هغه د الله د صفات منکر الله کلام نفسي نشته قرآن بالکل مخلوق دی چانه مو اورید چې قرآن مخلوق دی نو صدا امام احمد ابن حنبل په درو قالوا يا مساله چې ارکلا وې هغه دي هغه زمانہ کې تلاوت ما علماء راځي لما واقع کې فتنه صح المحنه ازمائش په مدرسه القرآن کې رجوع کړه د بخارا او نشاپور ته راځي په دوه پندو قال محمد ابن احيى الزهري اما معتزلي هغه په تهمت ولاړو ثم خرج منه بسبب مخالفه محمد بن هدي وليمه المعتزلين هغه معتزله مخالفه هغه اتهمه بالتهمت لغو چې امام بخاري چې لفظي بالقران مخلوق لفظي بالقران مخلوق هذا مطلب او هغه ټیک خبره دا ما تلفظ په قران کې شي موږ تلفظ کوو چې کلام کوم خدای زما صفات د مخلوق کلام مخلوق لیکن هغه په تهمت لغو چې دا قران د خلق القران کې فاعل القران وانما قال الامام البخاري فجواب صاحب کې القران كلام الله غير مخلوق القران كلام الله غير مخلوق او افعال العباد مخلوق دي اذا ذکر تلاوت سنت مخلوق ته کنه الف تبینا پسدا کی جو بي د جن پسدا کی مخلوق ته یو وخت نو او مان پیدا شو او امتحان بدعت دې کې ارمای شو پیدا کړی ما هغه په تهمت لګاو دې القران مخلوق لفظ بالقران مخلوق ولا القران مخلوق ثم اخرج من بخارا بیا بخارا تراره نو الته خالد ابن احمد الزهري والد بخاري وست بخارا ولي وست وجد اخراج سو کوئی چې محمد ابن يحيى الزهري والد بخارا ته شکایت کړی دوه تم معتزلي او سو کوئی وجد اخراج وحشت خالد بن احمد او تقصو وحشت فسبب د امتناع د ورتوي ودا کتاب دراوړه او زما په محل کې به زما بچو تا ہے امام بخاری دې دا کتاب دراوړه او زما محل کې به زما بچو تا ہے د ویلاو د علم تا بچی راځي او ما سره په درسګه کې کینی ورته ہے وی خدامه بچی به درځي ورته آیا او نور طالبانو سره ګډ مکه ځان نه آیا ودا څنګه نو بس هغه وتا بادشاہ علم څو ویل سو کو وجه د اخراج وحشت غصا خالد ابن احمد په سبب د امتلال امام بخاري د تحديد د صحيح فقط وقال اوزل العلم وكذا ذكرنګي د منعو من التحديد امتناع التحديد حديث بيانول په اولاد داغه من غير ان يحضر معهم
بل څه سره نه پرې دي نو نه کې مرتا وقال لا يستعمل مناسب نه چې خاص کوم په ما یو قوم دون قوم کتاب کې ایمان اول وجه دی نو واستعان الامير امير زياده سوريس ابن ابي ورقاء نور اهل بخارا ابي نه کې مدد امير دې کدا چې بس ما دخل بلوي هذا علماء نه فقهاء وتكلموا في مذهبه كذا معتزلين فنفاق ويشر ذا بلدنا نو په خیر او خلا نو فبتلوا نغي فقروا نفسونو بشو اهل في مبتلا فقدتوا الهلاك راغ امام بخاري سمرقند ولما كان بقرب خرطان دا زي ذکر قريه دا دو فرصه یا درو فرصه قريبه له سمرقند هذا بقى اقربوا هذا سره دي نو الته وتچاوي ودې دې والي توبات دې والي دې مباد نو فدعا ليله من الليالي دعاء ولا وقد فرغ من صلاه الليل تهجد فارغ شو يقول في دعائه دعاء كتاب اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحمت يا الله استاذ مکه سره د فراخینه په ما څنګه استاذ مکه فراخه د په ما څنګه ده فقبضني اليك سليمان علماء چې د مرګ په اړه نبی رسول الله فرمایي مرګ په اړه کې لیکن جواب دار چې کله شریف د دین په پیتنه یې بیا سوال کوي رسول الله مبارک وایي چې مرګ باندې وایي لا يسألن احدكم الماء ان كان محسنا فلعله ان يزداد خيرا کله نیک دي نور دي کی بوګي وان كان مسيئا او ګناګار دي فلعله ان يستعتب توبه وکړي الله رضا وکړي او چې په دین سره یې نو بیا دمر سوال کولی شي فقبضني اليك ثم استبلغ فقضى وفاته وصال منه عرق كثير غيره ولا بيضاء وما سكن منه او ولا ساكن نشو حتى خذ يفك فاني فلما وضعت في قبر كيف وضعته طاح من تراب قبره رائحه طيبه ده قبر الأخور نبي خوشبويتنا لكذا مشكور ودام ذلك اياما غير مدد خوشبوي دائما وجعل الناس يختلفون بار برات القبر ايام ډیر وځي ياخذون من ترابه قبر نخور جوړي الى ان جعلوا عليه خشبا مشبكا كيف لرګي په قبر کې الخور مخلق خوشبوي له شاګردانو منورې یا شاګردانو الله تسوال مو الله سره د کرامت کار کې هم په هغه مخته یو په قبر نورې نه په خوبیا بند شو ورګه یو یو نقطه ما رسولي کړی دا تاریخ وفات سره توفیه پیرته سبته د خلیفہ شپه او د راپورټ اختر شپه د صلاه العشاء نفس او 200 شپه په نوځي وا او خلافت دا معتمد على الله ابو العباس خلفاء عباس یو او دفن يوم الفطر مستقيم ماندنه وقبره بقرطن قرطن کی قبر دی 6 کیلومتر شمالا د سمرقند په مقاطعه په وطن د ازبکستان ملک ته سمرقند هغه درته راغله سمرقند 6 کیلومتر قرطن کی قبر او لوی مدرسه ده وصلتا لوی مدرسه د امام بخاری په نوم باندې وقد قال بعض العلماء بما أولد النبي عليه السلام فقوفه ومعه جماعة من الصحابة وسلم وهو واقف حوالتان ولا ما في سلام فرد علي السلام فقلت ما وقوفك ها هنا يا رسول الله قال رسولك تستطيع ولا قال أنتظر محمد بن إسماعيل الإمام بخاري انتظاره قال فلما كان وجد فاسد ما تورد فقط ما تداخل أغلى مر خبر رسيد فنظر بصوت نوقف ندا أنا وقت مروج ما عليه السلام فقلت او بل قائل لیکلی دي د خدای دې بل قائل وي چې خوب نه پاسه د اسوس غلې ده امام بخاری کور ته چې کوم دی ډیر وخت مزار نو جواب څه دی تاسو یو کته چل شوی دی ویل تاسو مخکې وګورئ استقبال رسول الله مبارک وروي عن جعفر بن اعين المروزي انه قال وكذا قادر في بلې د خپل عمر نزيات په عمر د بخاری کې دا کار وو لما عمر نبی ذات جاتي جوړ ویل کوم موت دې تستخل کړی او موت د بخاری ذهاب بعید او موت عالم دې ولا نعم ما قيل اذا ما مات بما زايد اذا ما مات كمن في ذو علم وفتما علم قاونا فتوى قاونا فقد وقعت من الاسلام السلمى اسلام كتاب بها نقصان هذا جزء ده ورقه الاسلام نقصان وقد جمع بعض العلماء تاريخ ولادته ومدد حياته ومدد وفاة قتيبه تذيك تقول جمالي كان البخاري حافظا ومحدثا كان البخاري حافظا ومحدثا حافظ ومحدث جمع الصحيحة مكمل التحرير وريد كده
یا حال کول د دې چې مکمل صيغه د فاعل دا چې پورا کول کې لیکلو لرا یا د صحیح حال ته مکمل وایا بلاد وزن بلاد د دې تاریخ پیدایش ان سواد دال قاف فابجدو کې یو سلسلو نبی جوړي د تاریخ پیدایش ومدة عمره فيها حميد فابجدو کې دوش په دې جوړي دی ورته وان قضا في نور وره دا فابجدو کې دوه فقط نصد فابجدو کې یو سلسلو نبی د تاریخ پیدایش حمید فابجدو کې دوش په دې ورته نور فابجدو کې دوه فقط دی ورته او معنا کیتا میلاد پیدایش د صدق دی یعنی دې ذات ثابت کړي دې پیدا شو مدد عمر د فيها پرې دنیا کې محمود او حمید محمود او وفات شو پرانا کې اسلام او دین کې ظهور دا د تاریخ پیدا د تاریخ او ترجمه د مؤلف په ان شاء الله تفوض صلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة غير ذلك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين قوم بمقدارنا والتعليق المتدورين ما تريد شوگر میں خود بیمارہ دی اللہ والا شفا ہوا ہم تقامل پاکی اللہ مغفرت اللہ طالبان معالمان فاضلان مدرسین مدرسین اللہ دا مدہ درسونا اللہ دا ریاو دا سمعات ممتاز اللہ دا درسونا قبول کے اللہ دا قبول کے اللہ دا درسونا قبول کے اور اللہ تا دا مدر عزیش اللہ دا مدر عزیش اللہ دا مدر مدرسے دا سنة دا مدر مدرسے مولی مدرسے اللہ تا دا مدر او اللہ نے سوچ دے مدرسے سره مدد کی تعلیم سره مدد اور طالبان میں حفاظت ہوتی اور قبول ان کی دعوی حفاظت صلی اللہ تعالی خیر محمد علیہ وسلم حاجی سے حکومت نے میرے اللہ زمان دشمنی اللہ نے فصل بدل پریشانی مشکلات کی اللہ نے پریشانی مشکلات